تاسو په علم کې را چې نن زمونږ او د وحدان صاحب کې په منځ کې مناظره په مسله د استشفاء عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم سره ده. من مخکې صدرانو صاحبانو تاسو ته شرایط موضوع پوره تفصیلات واوروله. ستاسو مخې ته راوستې زه به اول نمبر کې دعوه او اول نمبر کې ما خپل دعوه دیو ته ورم کړله، همدغه ما سره په بل کاغذ لیکلي. زه به څو وضاحتونه د خپل طرف نه وکړم او وحدان صاحب ته به درخواست وکړم چې زما خبرې به غور سره واوري، چې ځکه د کومو خبرو زه وضاحت وکړم چې وروسته به د هغې په موږ باندې الزام ونه لګېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوه د اهلسنت والجماعت علماء دیوبند د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته د حاضرۍ په وخت کې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. سله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک ته ورشي، حج ته لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، بیا مدینه منورې ته الله انسان ته توفیق ورکړي ورشي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک ته چې ورشي هلته سلام عرض کړي. څنګه چې فقهای کرامو محدثینو دې ټولو سلام درخواست لیکلی دي، هلته سلام عرض کول لیکلی دي، دې سره د شفاعت درخواست عرض کول هم لیکلی دي. نو دغه ما ولیکل چې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت دا خبره مونږ د ځان نه کوو، فقهای امت ذمہ دار خلک چې کوم مونږ به ان شاء الله ورځ په دې کې د معتزله غونته کې د خوارجو غونته کې خپل استدلالات نه کوو. کوم چې فقهاو لیکلي، کوم چې محدثینو لیکلي، کوم چې مفسرینو لیکلي دي عقب وایو ان شاء الله. فقهای امت محدثین او اکابرین دیوبند په آداب زیارت کې په واضح الفاظ سره مسله لیکلي ده. دویم نمبر مولوی صاحب وضاحت نمبر 1 د قبر خواته د حاضرۍ په دوران کې د شفاعت درخواست کول، یعنی د استشفاء د قبر نو کوم چې مونږ ویلا دا مونږ مستحب مستحسن ګڼو، فرض واجب یا سنت نه ګڼو، ضروري نه ګڼو. دویم وضاحت نبی علیہ السلام ته د لری نه غیبانه چغې وهل اوازونه کول برابر خبره ده که قبل الوفات یعنی دنیوي ظاهري ژوند کې یا بعد الوفات یعنی برزخي ژوند کې په دې عقیده چې هغوی عادتا اوري دا مونږ شرک ګڼو. په دې باندې زمونږ غیب مناظره هم شوې ده په ریکارډ باندې. نمبر 3 مونږ مشکل کشا او حاجت روا صرف یو الله ګڼو، لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر لورتلل او مرادونه او حاجتونه ته غوښتل چې ما دا زما مدد وکا یا ما وبخا یا دا قسمه سوالونه کول دا مونږ شرک ګڼو، لہذا چې دغه قسمه دلایل پیش کولو ضرورت بني. وضاحت نمبر 4 رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دنیوي ظاهري ژوند کې هم څوک راغلي او دعا او د شفاعت درخواست یې کړی، نبی علیه السلام د هغوی دپاره د الله نه دعا غوښتلې ده، څنګه چې په ګڼو حدیثو کې د دې ذکر راغلی دی، قرآن مجید کې هم ذکر دی، حکم دی باقاعده، او دا شرک نه دی. نو دغسې د هغوی قبر مبارک ته د حاضرۍ دوران کې د شفاعت او د مغفرت درخواست کول هم شرک نه دی. وضاحت نمبر 5 نبی علیہ السلام ته د دعا درخواست کول چې تاسو زما دپاره د الله نه وغواړئ دا جدا امر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څوک راغلي د الله پیغمبره ما دپاره د الله نه بخښنه وغواړه، یا روزي مبارکې ته راځي د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم ما دپاره د الله نه وغواړه، دا جدا خبره ده. دویم او د نبی علیه السلام نه غوښتل چې ته زما مغفرت وکړه یا پلان کې حاجت مې پوره کړه، دا جدا امر دی. اول جایز دی او ثاني شرک دی، لہذا دواړه ګډوډول نه دي پکار. شپږم نمبر د استدلال لپاره زم چې کوم آیات وایم ان شاء الله ورځ زبر استدلال لپاره مسلم حضرات پیش کوم چې زموږ استاد په منځ کې مسلمي دا په تاسو باندې لازم وي چې کوم یو آیات پیش کوي دا غي د لاندې به یو مسلم مفسر خای چې د استدلال کړی دی، ځکه هغه بنه کو چې داوا یو سیزوي او دلیل په بل سره وړو. دویم نمبر ما داوا چون کې ذکر لاله زه بیا خلاصوم چې رسول الله صم قبر مبارک روزي مبارک ته د حاضرۍ دوران څنګه چې سلام عرض کول دا مستحب دي، سلام عرض کول مسنون دي، دغه سي د شفاعت درخواست کول دا ورسره مستحسن او مستحب دي، جایز ورته وایو مونږ او ټولو فقهاو لیکلي. زه په هغې د ځان نه استدلال نه کوم. اول نمبر دا زما سره قرآن مجید دی، پاره نمبر 5 سورة النساء آیت نمبر 64 دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کله چې دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کړو جاءو راغلی وی دیو تا تفستغفر الله بخنه وختلی وی د الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول بخنه وخت وی دیو د پاره رسول ته راغلی وی ورته زمونږ د پاره د الله نه بخنه وغواړه لوجد الله تواب الرحیم نو خامخه به منتبه وی الله تعالی توبه قبلون کې رحم کوونکې. مولوی صاحب دا زموږ استاد سند د بنیاد در دارالعلوم دیوبند باندې
حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتي رحم الله دی وی که څوک دا آیات د دنیا سره خاص کوي دا د قرآن د نص دا صرف د دنیوي ظاهري ژوند سره خاص کوي روزي مبارکې خواته راتلل او درخواست کول د دینه هغه مستثنا کوي وایي دا د قرآن د نص نه انکار کوي وایو صفحه نمبر 52-53 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك क्योंकि इसमें किसी की तखसीस नहीं आपके हमासर हो या बात की उम्मती हो د صحابو سره خاص نه لري صحابي برازي دعا درخواست وکي بلکې رستدي خلک هم روزي مبارک تراتله شي دعا درخواست کول شي اور تخصیص हो तो क्यों क्यों कि तखसीस भी न वली आपका वजूद तरबियत तमाम उम्मत के लिए ऐसा एकसा रहमत है कि पिछली उम्मतियों का आपकी खिदमत में आना और इस्तिग़फ़ार करना और कराना जब ये मुतसव्वर है कि आप कब्र में जिंदा हो और अगर अहले असर के साथ ही फजीलत महसूस थी तो आयत अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम कि दोनों जुमले जुदा जुदा आपके हद पर ऐसे तरह दलालत करते कि इंशाल्लाह कुरान के मानने वालों को तो गुंजाइश इनकार नहीं रहती मौलाना नानूती से हुज्जतुल इस्लाम फरमाई द कुरान द मनून को द पारा द इनकार हिस्सा अगर गुंजाइश निश्तरे دویم نمبر مولوی سے زب استدلال پیش کومه مخکی او صرف یو قاعده تاسو مخې ته راولم دا تقریبا چې تمام علماء کرامو کړی دی او دا قاعده تمام اصولیونو لیکلې ده زبید علامه کوثری او د امام عابد سندری مولا په حواله سره دلته ذکر کما د قران مجید آیات ولوستو داګه د لاندې ټولو د لیکلې دي وترك المطلق على اطلاقه مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا بحجه مطلق په خپل اطلاق باندې جاری کولش پدې باندې اتفاق د اصولیین او تمام اهل حق او مطلق چې دی هغه مقید کول چې دا دنیا سره دنیوي ظاهري ژوند سره خاصو رست برزخ سره نه دی وای دا دلیل غواړي قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل هم دغه غواړي څنګه چې مونږ پیش کړی دی لہذا دې خیال ساته یو ما ابي حیات پیش کړل صلی الله پر دویم نمبر معرفت القرآن مفتی شفیع سے مفتی اعظم پاکستان د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب 2 صفحہ نمبر 517 یہ آیات اگرچہ خاص واقع منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکلا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دے اس کی مغفرت ضرور ہو جائیں گے اور آن وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتے تھے اس طرح آج بے روز اقدس پر حاضری سے حکم ہے وہ دین ضابطہ معلوم مشوق نبی وسلم خدمت حاضر اور دعا د مغفرت درخواست کی اور نبی صلی اللہ مغفرت دعا ہو کہ مغفرت به الله کوي او نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر څنګه چې په دنیوي ظاهري ژوند کې وا تک کسینه نم روزي مبارک کې تو ورتل دا کیږي مولوی صاحب کې د تاسو شعر کوي مفتی شفیع صاحب رحم الله تسوي واضح کوي دریم نمبر مولوی صاحب دا یو بل دیو باندې پېښ کوي له سنن جن نمبر 10 صفحہ نمبر 458 میں دقه پیش کې ولو انهم ظلموا انفسهم ووجه الاستدلال بانه صلی الله علیه وسلم حي في قبره بعد موته كما في الحديث الانبياء الى اخره بيوي فثبت ان حكم الايه باق بعد وفات صلی الله تفصیلی دلائل راوړي کوي ثابت ده شو چې بهش کو حکم د دې باقی د رسول وفات د نبی علیہ السلام فينبغي لمن ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده ويستغفر له الرسول پس پکار دی چې چا په خپل ځان باندې ظلم کړي چې زیارت وکړي د قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بخنه وغواړي د الله نه او بخنه وغواړي دغه لپاره رسول دا علامه عثماني لیکي زمونږ استاد د نیکي حیثیت لري نن به خپل نیکه د خپل پلار روحاني نه انکار نه کوي مولوی صاحب دا زما سره مولانا رشید احمد صاحب د حسن الفتاوا مولوی صاحب د صفحه نمبر 561 دا دیم لیکي د قیات نه پس بده ان حکم الایات باق بعد وفات صلی الله علیه وسلم پیم بغیر من ظلم نفسه ای یزور قبره ويستغفر الله عنده فاستغفر لهم الرسول اور د قیات نه به استدلال کوي دا مولوی صاحب زما سره تفسیر قرطبی دی تقریبا تمام مفسرین څومره چې سلف دي څومره چې زمونږ اکابر دي مولوی صاحب هغه ټول واقع د عربي ردی د لاندې نقل کړي د آیات بغیر څه قسمه نکیر او بیر دغه نه استدلال کوي ولو انهم ظلموا پاغي باندې روایت راوړي دا تفسیر قرطبی دی د دې جلد نمبر 6 دی مولوی صاحب صفحه 4 نمبر 439 دیم دغه نه استدلال کوي دغه رنګ مولوی صاحب تفسیر د بحر المحیط جلد 3 صفحه 296 میں استدلال کوي شعب الايمان کې دغه آیات راوړي امام بیهقی مشهور محدث صفحه نمبر 1517 په دغه کې استدلال کوي هم دغه رنګ مولوی صاحب شفاء السقام امام مالک رحم الله نے استدلال نقل کوي صفحه نمبر 214 امام مالک رحم الله د آیات نقل کور دین استدلال مولوی صاحب د زما سره وفاء الوفات جلد 4 صفحه نمبر 215 ام د دغه آیات نه د هغه زمانی محدث دغه زمانی مفسر ورنه استدلال کوي ام دغه رنګي ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب ته خو زه اولنۍ خبره دا کوم چې تاسو چې کومه دعوه پیش کړه په دعوت مدارک د موضوع
د پاره د محمول د ثبوت په ځای باندې تاسو ول حکم ثابت حالانکه دا تاسو دا کتاب دی دا ساجد نقشبندي صاحب لیکلی دی او تاسو کومه مناظره شوی و په کرامات اختیاري او غیر اختیاري باندې دي کې تاسو اول موضوع محمول له ثابت کړی دی مسله خو دلته کې تاسو په دغه باندې د په انکار باندې د محمول موضوع نه نفي کړی دی او لاندې مو بیا حکم لګولی دی او دلته تاسو تداخل کو د موضوع د محمول د موضوع د ثبوت په ځای باندې تاسو حکم ثابت کو د موضوع لپاره دا د علم المناظرې په روح سره صحیح خبره نه ده اولنۍ خبره دا ده چې تاسو دا خبره وکړه چې مونږه د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې د شفاعت درخواست مستحسن او مستحب ګڼو دا زما سره خلاصه کېدانی ده دا د فقه یو کتاب دی دې کې په صفحه نمبر 4 کې دی لیکلي والمستحب مستحب دې ته ویل کېږي ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مره وتركه اخرى وما احبه السلف مستحب دې ته لیکيږي چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل کړي او بل ځل پرې خودلې او سلف دا محبوب ګرځولې نو تبه ما د یو ځل دا قول د الله د نبی نه اوخه او ان شاء الله زما په دعوه کې بم دا خبرې چې د الله د نبی نه دا ثابت نه دي د صحابه کرامو نه ثابت نه دي د قران نه صراحتا ثابت نه دي چې لفظ د استشفاء د عند قبر النبي تذکری او دا غي سره د شفاعت ثبوت د الله د نبی د پاره شوی دا ان شاء الله ولذیذ دا زما دعوه د داول نه تر اخري پورې به دا دا ما ثابت نه کې ان شاء الله دا غینه با زبل خبره دا کوم ستړي خبره هغه په خپل ځای باندې لاړې او زه یو تپوس کوم دی مولانا صاحب دا کتاب لیکلی دی او تاسو به سره ملګرتیاي تعاون به ځکه چې تاسو دغه ور سره لیکلی از افاده تاسو د طرفه چې دی د دې یو قسم توثیق دی په دې باندې دی کې دی لیکلی دی اولی لیکلی استمداد د استمداد په اقسامو کې بیا لیکلی توسل د توسل په اقسامو کې بیا لیکلی استشفاء ګویا استمداد مقسم دی یو قسم استشفاء بل توسل دی بیا چې بزرګانو د توسل د قسم د لاندې تا استشفاء دی راوستا نو ګوره دا یاد ساته د یو مقسم د اقسام په خپل مابین کې یو بل سره تضادي استمداد مقسم او اقسام کې تضاد پکارو او تابع قسم د شی د قسم د شی او ګرځو چې کله دی د توسل د لاندې استشفاء راوستا د دې جواب علمي جواب وکي یو خبره ده په دې کې دا خبره وکړل شو چې د استشفاء د توسل قسم دی او دا نور الحسن شاه بخاری صاحب تاسو مشر دی توحید او شرک حقیقت دی کتاب کې دی لیکي وای بزرګانو یہ توسل شفاعت کی قسم ہے دې دا شفاعت مقسم ګرځي توسل ولا قسم ګرځي او دلته کې دا مولانا صاحب لګیدل دي د توسل مقسم ګرځول شفاعت ولا قسم ګرځول اوس بل خبره ته وکړي د دې ډول نه خبره دا معلومه شو چې تاسو توسل استشفاء په منځ کې قول د ترادف کوي د دې نه دا خبره معلومه شو حالن کې په دې کتاب کې دا شیخ سرفراز صفدر صاحب په تسکین الصدور کې په دې صفحه کې لیکي وای بزرگانو شفاعت کی درخواست او قبر کی قریب ہونی چاہیے او بیا لکھی توسل کے عقیدہ پارا قبر کے پاس حاضری کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں په توسل کې بزرګانو دا ضروری نه ده چې قبر خواله بزي هغه بعید نم کول شي قریب نم کول شي او په دې ځکه تاسو دا دواړه یو شی ومنو نو زه استاد ته دا ویم دا استشفاء د بعید نه ته په دې کې قائل کیږي کنه قائل کیږي ولې توسل خو به ته د بعید نه قائلې د دې خبرو جواب براکي دا غینه بعد زبل خبره دا کوم چې ته چې شیخ قاسم نانوتي صاحب دغه آیت نه استدلال کړو زه خو اولنۍ خبره دا کوم دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب کتاب د آب حیات په دې کې دی لیکي رسول صلی الله علیه وسلم کا حیات دنیاوی علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے اس میں انقطاع تبدل و تغییر جیسی حیات دنیاوی سے حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا دا په دې کتاب کې شیخ قاسم نانوتي صاحب دا لیکلي دی خو ګوره په دې کتاب کې تا چې د ما ته په پیښور په مناظره کې د دینه دی فتوا پیش کوله چې په دې کې د په د باندې فتوا ورکړی د چې په دې سړی په سیمون نه کې زویم د ویلې دي چې څوک حیات دغه چې د حیات برزخی نه مني پاغه په سیمون نه کېږي نو په دې ځکه خو تا پاغه باندې فتوا ولګوله په حیات النبی کې تا دغه موقف وانه خسته په حیات النبی کې ستا فتوا کې شیخ سرفراز صفدر داغي په فتوا کې شیخ قاسم نانوتي صاحب راغی او دلته ته ځان استدلال کې یو خبره ده دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب عجوبه 40 ده په دې کې دی لیکي شهید اس بدن سے زندہ نہیں شہید ددی بدن سره ژوندې نه دي او بیا وته لیکي ها جنت میں ان کو دوسرا بدن مل جاتا ہے دا شیخ قاسم نانوتي سے دلته دا خبره صبر دی کتاب المسلک المنصور 66 کی دی لیکي معتزله وغیرہ باطل فرقوں نے جس میں عنصری سے
اس طرح جو استدلال کې د جسم عنصري دغه په جسم عنصري نه جسم مثالی دی ولګیدو وای د معتزله موقف دا دی چې هغه جسم مثالی مني نو ګویا چې ستا شیخ سرفراز صفدر په شیخ قاسم نانوتی سے باندې پتو ولګولا چې دی په دې مقام کې معتزلی دی او په دې کتاب کې دا تحقیق المتین د استاد مولانا محمد امین صاحب دی په دې کې دی لیکي وای بزرګانو یہ عقیدہ ان منکرین حیات معتزله کا واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف ہے د شهید جسم تمیت ویل او شهید چې دغه د لپاره جسم مثالی منل دا د معتزله موقف دی نو زم په دې ځای کې تاسو لګیدلی استاد شیخ سرفراز صفدر صاحب هم او استاد تحقیق المتین والا هم د سکړی دي شیخ قاسم نانوتی صاحب ته معتزلی ویل دي د قرآن نه ورته منکر ویل دي نو که په یو ځای کې تر استدلال کې بل ځای نه مني نو دا کومه فلسفه ده دا کومه فلسفه ده دا غینه باز دا خبره کوم زما د جانبه جواب دعوه واخله زه جواب دعوه کوم په قضیه حمله کې د صالبي سره او بیا په تصریح د کیفیت النسبت کې زه مراد مطلقه احلم مطلقه عامه اخلم په مقابله د سکی د دایمي کې چې کله تاسو ثبوت چې هغه په طریقې د دوام شي هم دنیا کې هم برزخ کې هم آخرت کې نو زه د دې په عوض کې په مقابله کې مطلقه عامه او یا وقتیه مطلقه سره دا خبره کوم زه ګوره زه نفي کوم په البرزخ د استشفاء من النبي د هر د پنشدنه که قریب او که بعید وي او بیا دا وایم په عربی کې الاستشفاء ليس بثابت في البرزخ من المدفون سواء عند القبر ام لا بیا زما د طرفه چې د موقف بدار شي چې ذکر د استشفاء عند قبر النبي من النبي صلی الله علیه وسلم دا ثابت نه ده نه د قران نه د حدیث نه د صحابه کرامو د اقوال نه او نه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه او دا د استدلال د پاره سلور مضبوط طرق دي د دین ان شاء الله ما ته ثابت کا په هغه ټیم به در سره منلې او ان شاء الله العزیز زما دا یقین او اعتماد د چې دا براته ثابت نه کیدا بیات ساتي او زما د جانب حکم موره یو حکم منطقي دی حکم منطقي څه ته ویل کی اسناد امر الى امر اخر اجابا او سلبا زپدی ځکه استشفاء چې دا د نبینا فی البرزخ نفی کوم زه د حکم سلبي قائل یم بیا که چرته حکم اصولی وي خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين مكلفين بالاقتضاء والتخير په دغه ځای کې د خطاب د الله د جانب صراحتا نشته البته تضمنا اشارتا زب ثابتوم ان شاء الله او هر چې د فقهاو په عبارت سره نه کې زدي سویم باقوال الفقهاء والعلماء من السلف والماخوذ من العرب من العلماء العرب والديوبند هغه داسې چې الاستشفاء والسؤال من المدفون شرك دا الفاظ سری دا به ان شاء الله زبد علماء نه ثابت کم دا غینه باز دا خبره کوم چې تا چې کوم آیت کریمه وی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله باغي باندې چې تا د شیخ قاسم نانوتی صاحب قول پیش کو مې شیخ قاسم نانوتی صاحب ته په جسم مثالی کې معتزلی ویل دي تا ورته چې دی هغه شهید د پاره چې کله هغه د جسم د میت قول کو تا ورته معتزلی د قران نه د منکر وي او عذاب قبر مناظره کې تاویل جسم مثالی منل دا د معتزله قول دی دا د منکرین حدیث قول دی دا د قادیانیانو قول دی نو تاج شیخ قاسم صاحب ته داسې القابات ورکړه واست څنګه استدلال نشي او پادش مفتی شفیع رحم الله هغه د آیت دلاندې کړي ثم یمیتکم ثم یحییکم د دین هغه مراد د دنیا ژوند او د قیامت ژوند اخیسته دي او په دغه ځای کې تاسو قول دار چې څوک د دنیا ژوند دینه مراد اخلي او دارنګي د آخرت ژوند مراد اخلي او د برزخ ژوند مراد نه اخلي د عذاب قبر نه منکر دي مفتی شفیع رحم الله ستاسو په نسبت د عذاب قبر نه منکر دي او دغه شان د نور علما دي پیش کړ دغه په عوض کې به تزن نور حواله جات هم خو زه دا ویم د قران حدیث د صحابه او د امام ابو حنیفه رحم الله نه دا مسله نه ده ثابته او ان شاء الله زه به ثابت کوم چې علما دې تشریح ویل دي ولو انهم ظلموا د آیت چې دی وی د آیت باره کې زما خبره واخله ولو انهم ظلموا ته د آیت عام دی زم بالفرض کدا آیت عام شي دا مقدم نو دا ورپسې آیت به عامي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم کدا آیت به عام واخستو نو واستوي چې زما استاد مناظره فیصله به خلک عوام بچ دینو په میډیا باندې کوي نو تا فیصله د الله په نبی په قول باندې ونه کړه یا خو بداوي تا فیصله چې د الله په نبی باندې ونه کړه او فیصله دی الله نبی ته ونه سپارله یا بداوي چې دا مخکې آیت عام نه دی او یا بداوي چې زمانه نعوذ بالله کفر صادر شو ولی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا ورپسې آیت بم بیا عام منه کچرته ورپسې آیت عام نه منه دا تالی باطل مقدمه مثل د دې نه مخکې وګوره بل دلته لفظ جاءو راغله جاءو قبر کنه دی راغله بل ګوره د ثبوت د استشفاء عند قبر النبي د پاره په دې آیت کې رایحه نشته رایحه بوی پکې نشته د ثبوت د پاره بل زدا خبره کوم تا چې د دین کوم استدلال کو د استدلال د پاره سلور طرق دي په سلور طرقو کې ستا کم یو د استدلال طریقه د مراده د پدې ځکه داغه وضاحت وکي بل خبره زما ده چې چرته د آیت عام شي دا مقدم شو د سوره حجرات هغه آیتونه په عام شي چې ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون
کم خلک چې اے نبی ور د نبی صلی الله علیه وسلم قبر مبارک د بیبي عائشه هغه کمره ده. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، د وحدان سے عبادت داوی هر مناظره کې د خپل موضوع نه په هر مناظره کې تېخته کوي، نه خو در داوی پته لګي نه د دلیل پته لګي. د زمونږ سره مناظره شوې په یاد روح باندې، الته نسمت المؤمن باغی کې لګیاو، حیات النبی باندې نسمت المؤمن کې لګیاو. حیات النبی د نه راتلو نن چې استشفاء ترالو د حیات النبی ته منډي وای، زب قبر ته منډي وای. حیات الشهدا چې کوم عنوان دی هغه تراشه اسی ګډوډو خبرو بزان نه خلاصې. دویم نمبر ونی شپ د ټیم بلګ ودرېږه جواب دا هم لګ راولې ټیم به حساب وای. دویم نمبر مولوی صاحب دا ټول بحث بخله کوي پلان کې دالی کلی پلان کې دالی کلی د تضادات هغه تضاد هغه ټیبونه په دې باندې مزه کوي. ان شاء الله ولې چې وخت راشي دغه درته یو ځل نه درې څلور پیری خو دلیم دي چې تاسو دا ټول غب شپ په دې وخت کې د کتابونو وضاحت چې خپل دلایل ټیبونه زی راشه اصل مسلې ته په واضح الفاظو کې تعالی مادر الله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته حاضرۍ په وخت کې شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت، اکابرین امت، علماء دیوبند ټول په خپل کتابونو کې لیکلي ده. په دې کې په کم ته کې نه پوهیږي وایي زه درته وضاحت وکم. د جواب دا ورکړل شفاء من النبي عند قبر النبي ثابت نرا د قران او حدیث د فقهای کرام حکم دیتا علماء شرک ویل دي. ګوره ما د استحباب حکم ولګو در شرک پکار دا چې وس یو قطعی ثبوت قطعی دلالت دلیل راوړي چې نبی سم قبر ته ورتلل د لری نه خبره نه. ما مخکې واضح کړله تنقیحات او داومه منقحه کړله چې لری نږدې خبره زما واستنه د عند القبر بلکې موضوع دریم نمبر شرط لیکل شو چې د موضوع نه به خروج شي ګس ګڼل شي. نو هغه له برازوز واستاد دلیل وزګوره به مولوی صاحب. یو دویم نمبر ویره خلاصه کې دانی لیکل ته ټول عمر د خلاصه کې دانی او دغه ابتدایي کتابونه نه راوځي لکه دا شامی امراول بلکې خلاصه کې دانی ولم لیکل خو عبارت دی پوره نقل نه کو دا مستحب تعریف کوي چې دغه هم د ما فعلو نبی صلی الله علیه وسلم تر خره. دویم ما احب السلف اگر چې دا سلف خوخ کړي وي یو کار سلف خوخ کړي دغه مستحب دی دا شامی دی زموږ ستاره مذهب مسلم کتاب دی. یو خبره راخري بل پرې بیا ما ته د نبی علیہ السلام نه بخي ظالم قرآن می پیش کولک صبر وکړه حدیث وب ان شاء الله ورسته تنبار لګو موضوع هغه به موږ ګوري. دویم وایي چې نبی علیہ السلام په خپل کړي نبی علیہ السلام په خپل قبر ته نه شرات لله. البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه بزتا ته خیمه چې دین ثابتېږي په دې طریقې سره مخ کې بزو. بیا د لاړو استمداد او استشهادي کې تضاد دغه کې مونږ صاحب ګوره هغه ستا کتابونه لیکل دي چې ترادف ته کې تضاد ده خو هغه ته نزول ته هغه الفاظو کې دین خلو اصل رازو زما استاباس نه په استمداد کې دي زما استاباس نه د توسل کې دي زما استاباس په خاص صورت کې دي چې هغه استشفاء د قبر نبی صلی الله علیه وسلم دي. لہذا اق صورت راوخله په کې باس کو د بیډر خ جواب وکړو وینا نو تیس ابراهیم الله اصل موضوع نه تخته وکړه وي تا ورته هغه ځکه کافر ویل هغه ځکه نعوذ بالله نعوذ بالله تا ورته خپل کتابونو کې قادیانیانو سره تشبیه ورکړین د حق جل 175 زه پیش کولم سب وخت پاګې باندې نه زه کوم د فضولیات په سمین خلا. دویم نمبر قاسم نانو ترهم الله الحمدلله زمون مشر دی تر هغه عبارتونه چې موضوع سره تعلق نه سدي دي چې مره چوا چې کم په استشفاء په عنوان ته د قاسم نانو تی عبارت معلومي میدان ته راول چې پاګې باندې باس وو اخو دي خو مزه بیر دینه پس دی رااله وای مفتی شبیر رحم الله ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم بدیزی کوي تاور تر ازر قبر منکر ویل الکه دا موضوع شست شروع ده قسم دې خپل خلک بم پتا پس خان دي د تاسو شوی ولو انه من ظلم باندې بس کړه لړو هغه چې کیته بسترې په سر لاله بیا وی فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک او دا دواړه به یو ځای کې نو بیا ولې چې دا دوه حکمونه جدا جدا دي یو عام دی بل خاص دی دواړه یو ځای کول آیاتونه چون کې دواړه حکمونه جدا جدا دي بیا هغه یو ځای کول د یو په بنیاد باندې د بل نه انکار کول دا خالص دجل دغه نه کار ماخله. بیا وی جاءو کده جاء قبرک جاءو قبرک نه دی اے مولوی صاحب دا رسول الله صلی الله خپل قبر مبارک نه دی پروت تا خو بیا د نبی غو مناظره لراله چې فروزه مبارک کې چې کوم جسد مبارک دفن دغه ته نبی نه بیا هغه نه انکار کوي څنګه تیر کوم په کتابونو پیش کړو. بهرحال مولوی صاحب په بوسو کې وب بوتلې دغه خلک وای په دوه کتابونو راغی درې مایل او سنن پیش کو هغه هضم کو اصل الفتاوی میں پیش کړ تفسیر قرطبی بحر محیط شعب الایمان شفاء السقام کې امام مالک رحم الله دا پیش کوو چې امام مالک رحم الله شفاء السقام د دې صفحه نمبر 200 چې دغه آیات نقل کړي دغه د لاندې استدلال کې ولو انهم ظلموا انفسهم امام مالک رحم الله فرمایي د دین نبی اسلام قبر مبارک تراتل شفاعت درخواست کول مراد دي دا مولوی صاحب زما سره یو لسم نمبر نشر الطيب زموږ استاد ټول روحاني نکاح
دا په خپل کتاب مشرک خو ورته نه وکړه د دې صفحه نمبر 242 43 دا دغه سی واضح عبارت پیش کوم سب مله غوا د سلی کی عبارت نقل کی پورا تفصیلی روایت درست ہے پیش کوم ولو انه ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله الى اخری بھی وہی اور اس میں آپ کے پاس اپنی گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلے سے شفاعت چاہتا ہوں آیا ہوں پھر 2 شعر پڑھے اور ان میں محمد بن عرب کے وفات 228 ہجری میں ہوئے او دا زمانہ چلے دا خیر القرون دا اور خیر القرون کا زمانہ تھا اور کسی سے اس وقت نکیر منقول نہیں پس حجت ہو کیا ما مستحب لکلی و شامینه می در تپیش کلا خلاصه کی دانی نروزا اغیم مخ کی عبارت دی پریخ و دو نیمنی مخری خیر الفتاور دا چا سنگم چستا سر دا وفاق المدارس در سر دا خیر الفتاور جلے صفحہ نمبر 157 کی دیم لکی نبی علیہ السلام قبر خواه تراتلل دغه آیات کا استدلال کوي مولوی صاحب دغه رنګ فضائل حج تبلیغی جماعت والا دا خلق بوازی الفاظ سره واورا دہلی کی صفحہ نمبر 136 دغه آیات نقل کړي سلام کے بعد اللہ جل شانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرے جمہور علماء اس کی جواز کے قائل ہے اور بیا دغه آیات نقل کړي ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول دغه آیات نا شیخ الحدیث سے رحمه الله استدلال کې وایي مشرک و نعوذ بالله نه پویدلو تاسو نو بنوي نوې طریقې زده کوي دغه رنګ مغنی ابن قدامه دا تحریرات حدیث خپل نکنه کنه انکار کې تحریرات حدیث اقم دغه آیات نه دغه آیات دلان دي دغه روایت راوړي او استدلال ورنه کوي نن وایا خپل نکه خپل ځان کې سند بيخي باطله ختمه خو ټیک ده چې نه باطله نه ختمه بیننا مسله تسلیم کې زد مکو دا مغنی المغنی ابن قدامه د دې صفحه نمبر 213 دا جلد نمبر 5 دیم دغه آیات نقل کوي ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله الى اخره بيوي وي هغه کسراغه نبی سم خبر ته خیر القرون کې ورته وقت جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربي شفاعت درخواست د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې وکړو دا مولوی صاحب زمان سره 14 نمبر محقق تقول د دې مولوی صاحب علامه سنگری رحمه الله په صفحه 124 باندې دغه آیات راوړي وګ شورته ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله بیا وی بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة على شمول الآية لما بعد الموت والأنبياء مخکې قاعده ذکر لله تواب الرحیم بما قبل الموت تخصیص بدون حجة عن هوا دوی څوک چې دنیا سره دې تخصیص کوي د خپل خواهشاتو نه کوي د شریعت دی قاعده لاندې نه کوي به قاعده نقل کوي وترك المطلق على اطلاق مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا واذا دې په عموم باندې اهل حق متفق دي وحدان سبو او بیا ولا حجه نه تقول څوک چې را مقید کړي د دنیا ظاهري ژوند سره په دې باندې هیڅ دلیل نشته بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة بلکې فقهاء تمام مذاهب حتى حنابلة على شمول الآيات هغوی دا آیات عام ګڼلې ولي والانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون دا والا مولوی صاحب زمان سره تفسیر النسبی د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب ایکو صفحه نمبر 367 دا دیم وی ولو انهم ظلموا انفسهم دې دلان دی وی هغه تعبیر هغه او ویل خبر خواته وقت ظلمت نفسي وجئتك استغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي فنودي من قبري قد غفر الاواز ورتراغ الله رب ذل جلال تا تبخنه دا قرآن مجید آیات دا غي دلان ما تا کم از کم 14 مفسرین پیش للا اکابرین دیوبند من پیش لدا غي د مخکې دسه څوک مې نه پیش کړل چې صرف زمونږ یو تاسو یې دمنه تا ته زما چیلنج دی آیات دلان دی یو دغه مفسر پیش کړي چې مسلمي اسی کو توبه نه رالي چې اغه د لیکلی وی چې د رسول الله صلی قبر مبارک تر اتل شفاعت درخواست کول چې ته زما لپاره د الله نه شفاعت وغواړه دا شک د چیلنج د زما تر مسلمان زراوت کیږي دویم نمبر زر اعظم احادیث تو وحدان سے ویلو ول احادیث پیش کړه زما سره ابو داود شریف جلد نمبر 1 د 286 دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان ابي هريره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما من احد يسلم عليه الا رد الله عليه روح حتى ارد عليه السلام زما قبر مبارک تاسو راشي سلام مګزور ته سلام جواب ورکوم دا ول استاسو په پنځپیرانو مسلک الله غبر استاسو مشر اغلی کی شیخ طیب صاحب پر اس طرح قبرستان میں جا کر سلام کرنا دراصل دعائی مغفرت ہے کیونکہ وہ سلام نہیں بلکہ یہ سلام صرف دعا ہے گورا اگر سلام تیری دعا ویلا السلام علیکم جو سپورٹ ہوا ہے دا اگر طرف نہ تو وعلیکم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مرفوع حدیث کی صفحہ نمبر 37 ٹیم درو چ دی خبرې کې ها دا اگر طرف نہ تو جواب هم ملاو شو ګوره د دعا درخواست هم شو د دعا جواب هم ملاو شو دا قبر د مرفوع حدیث نه او دا زما سره نشر تیب صفحہ نمبر 200 صفحه دا تلخ اگر نشر تیب صفحہ نمبر 200 کې علامہ عثمانی صاحب رحم الله مولانا شفاعی تنویر رحم الله دغه نقل کوي صفحہ نمبر 200 دی کې لګ راوړو مولوی صاحب
دغه روایت ز په ګڼو سره خو دې سم خدل ته هغه پر एकदम صرف تانوی بابا اورا دغه حدیث نه استدلال کې پس نشبا باندې وای اورا دی وی تلخیص مجموعی روایت سے علاوہ فضیلت حیات و اکرام ملائکہ کے برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاغل ثابت ہوتے ہیں اعمال امت کا ملاحظہ فرمانا نماز پڑھنا غذا مناسب اس عالم کے نوش فرمانا سلام کا سننا نزدیک سے خود اور دور سے بذریعہ ملائکہ سلام کا جواب دینا یہ تو دائماً ثابت ہے اور بیا وہی اشعار نقل کوئی میں قسم کہتا ہوں کہ آپ کے پاس مزار شریف پر کوئی شکست حال دعا کے لیے عرض کرنے کو نہیں پہنچتا مگر اس کی شکستگی کی اصلاح ہو گئی اس طرح سے کہ حیات برزخیہ کی سب آپ نے سن کر دعا پر میں اور کامیاب ہو گیا نبی صلی اللہ دعا وکړه د ټول ناول ما مفتی صاحب ته ویلي وو محمول موضوع له ثابت کا دعوه دې صحیح ولیکه د هغې نه بعد حکم ولګوه تا د محمول د موضوع د ثبوت په ځای باندې تا حکم ثابت کړلی موضوع له د هغې جواب رانغی د هغې نه بعد ما د ده د درې کتابونو په خپل مابین کې تعارض راویستو چې تا قسم د شی قسم د شی ګرځولی او قسم د شی د عین شی ګرځولی د هغې جواب رانغی بیا د مسلک الاکابر کې د شیخ طیب صاحب د کتاب نه حواله ورکړه ده لیکلي دي چې قبرستان ته چې ځي نو دا کم بهر نه دا کم کس چې دی ولا د الله نه بخښنه غواړي او د الله نه له دعا غواړي او دا چا لیکلي دي او دا چې دی په حسن الفتاوا کې مفتي رشید احمد صاحب هم لیکلي دا به وګورئ بله خبره دا ده چې ته ما عبارات پیش کړل دا دل کا سرور ستا د مشر مولانا سرفراز صفدر صاحب کتاب دی دی په دې 216 صفحه کې لیکي وای بزرگانو فریق مخالف بعض بزرگان دین و صوفیاء کرام کی کچھ مجمل اور گول مول عبارتیں پیش کر دی دی ورته د بزرگانو اقوال پسې چې مور پسې کېږي دا بریلی ته وای نو د بریلی مقابله کې یو شان رنگ او زما مقابله کې بل شان رنگ وای مال دی وبکړلې ور او ځان لره پردیس سره کړی رور خبره باندې ورسې ها دا غینه بعد زدا خبره کوم چې تا ویلی خلاصه کې دانی کې په خبره نشته بزرګانو موږ دا غټ کتابونه مو شکر الحمدلله دا ملګری را سره سبقونه کې پادشي ته پوښتنه وکړي او دا هم مو دا غټ کتابونه پڑھاو هم نو شامی کې دا یو لفظ دی ولیدو خو تا د خلاصه کې دانی دا دیم لفظ ونه لیدو د دوړ الفاظ لیکلي دي هغه یو لفظ راغستره یو دا ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مره وترکه اخرى په دې ترتیب باندې ته ماته نشي ثابتوله او بل لفظ نشته و ما حبه السلف دا ما ونه ته تاوریدل نو د الله بنده خدا پرېګدا دا غینه بعد ما ته وای کنه چې دلته لفظ جاو کرغله و یو عام دی او بل خاص دی اې د الله بنده چې ځان له فتوا کې راګیری دی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم په کیمرې او په میډیا باندې په خلکو فیصله کې ګناګاریږي لا یؤمنون مصداق ګرځيږي نو دا غینه دي د ځان د خلاصولو د پاره دا یو آیت عام دی او دا بل خاص دی ما درته ویلو چې یو آیت عامه بل بهامي کبل خاصه دا بل بم خاصي ورنه طالبات المقدم مثل د دې جواب نو راغله بیا دا چې یو جلته لفظ جاو کراغله د مرګ نه بعد هغه زارا کراځي زارا کا هغه جاو کا لفظ ناراضي دا غینه بعد بل خبره دا کوم دی وای چې تا په آیت نبی مسله کې نسمت المؤمن حدیث پیش کړو زم پاغه کې ما دا پیش کړو چې د مؤمن روح په جسم کې دنه نه او دا غي سره زما د موضوع سره مناسبت دا خو بالکل برابر خبره بیا دی وای چې بزرګانو د شیخ قاسم نانوتی صاحب عبارت چې پاغه کې چې دی وای تا ګول مولن وچلو ما دا ویلو دی کتاب کې د شهید د پاره چې کوم جسم مثالی منل او شهید د پاره داغه جسم ته چې میت ویل دی پاغه باندې تا پتو لګولې د تاویل د معتزلی دی او تا چې په عذاب قبر مناظره کې مفتی فدا صاحب ته دا فرمایلیو چې دا انکار حدیث دی دا قادیانیت دی او دا چې دینو د معتزله او د خوارجو مسلک دی زداویم دا سړی دی یو ځل ګول مول کړی دی چې قاسم نانوتی رحم الله لته ډیره زیاته بې عزتی کړی دا اوس دې نو د دنه ته ځان دلیل پیش کینو د خارجي او د معتزلین ستا په نسبت باندې دلیل پیش کول نه دی پکار دا خبره لا بل تا چې دا قصه او طبيع العربي پیش کړه تا ویل چې ما د شیخ حسین علي صاحب دا کتاب نه پیش کړم تفسیر به نظیر دی او د دې زغه د لزت کوم چې په دې کتاب کې استاد مشر په دې دوه کتابونو کې د دې قرار کړی چې دا شیخ حسین علي صاحب تفسیر دی او په دې ځکه د سلی کې وي بزرګانو دي چې کم راویان دي متهم هغه متهم دي بالکذب او د دې په سندونو کې چې د بزرګانو نور په دې کې هم څه ضعیف راویان شته بل خبره داره چې دا زما سره کتاب د آیات ساته دا کوم واقعه چې د آیت دلان دی پیش کړ په دې غونډه واقع باندې دا صرف دا یو کتاب لیکل شوی دی صرف په دې باندې وسه دا غونډه مناظره ز په دې باندې ور اورم نو اسی دا باقی خبر را نه پاتې کیږي بل تا چې امام من حدیث یسلم علیه دا حدیث دی پیش کو دا زما سره جلاء الافهام دی په دې کې شیخ الاسلام ابن قیم صاحب سلی کی وسالت شیخا عن سماع یزید بن عبد الله من ابي هريره فقال ما كان ادركه وهو ضعيف ففي سماع منه نظر پر روایت باندې جرح وشو د شیخ طیب سے د عبارت جواب مو شو دا غینه بعد چې
تاویل چې ولو انهم ظلموا د دې آیت نه چې بل څه استدلال نه کړي دا زما سره توسل کتاب دی د محمد العباسي دی عالم چې دین استدلال کړي چې دا تعلق ساتي او يطلب منهم مباشره يدعو لهم دا د ژوند سره تعلق ساتي دا د مرګ نه بعد نه دی د مرګ نه بعد بدانه لګي او دا زما سره الکشف المبدي ده په دې کې دی لیکي په صفحه نمبر 132 کې ولم يشترط لقبول ذلك مجيء عند قبره د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خاله دی راتک چې دا نه دی شرط به شي هغه په جواب کې ما حوالجات درکړل بل ما تدویل ګوره تعویل استشفاء عند قبر النبي من النبي ثابت ته ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول دي آیت کې د کم ته کې دا معنی ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د قبر خوا کې استشفاء من النبي جائز ده دې معنی راته کوملی صاحب بل خبر ده چې ما تا تخبل دعوه پیش کړې و چې دا قسمه انداز سره دا ثابت نه دی او بیا مې درته دا مې دي ته علما او شرک ویلې اول زه په دې باندې آیت کریمه پیش کوم هغه ته ګوره قران مجید کې الله تعالی فرمایي والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى دې آیت کریمه ته ګوره دا زما سره زیارت القبور دی په دې کې دې سلیکي وان قال ان اسال لكوني اقرب الى الله مني ليشفع لي في هذه الامور لاني اتوسل الى الله فهذا من افعال المشركين دا د مشرکانو فعلونه دي والنصارى دا د نصارو کارونه دي فانهم يزعمون انهم يتخذون احبارا ورهبانا شفعاء يستشفعون بیا دا غینه بعد بل ایت راوړي ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون بیا بل ایت کیمه راوړي ما لكم من دون من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون دا غینه بعد من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه حواله زمانه دا چرته پتو کو ما باندې ونه لګي زبان میری ہے بات ان کی دا غینه باز دا ویما دا زما سره تفسیر مفتی محمود دی په دې کې دې سلی کې ګوره شیخ سوق دی شیخ مفتی محمود رحمه الله سلی کې په دې تفسیر کې وای دغه آیت راغی سره بیا لیکي کسی के कब्र हो या कोई मैयत हो कोई कब्र या मैयत किसी इंसान की मदद नहीं कर सकते इनको साहिब इख्तियार समझना और ये मुशरिकीन तो क्या करते थे कि हम इन बुतों के इबादत उनकी जात की वजह से नहीं करते बल्कि इस वजह से करते कि ये अल्लाह ताला के करीब कर देते हैं په دې کې دا خبره وکړه چې دا مونږ واسطه منو او واسطه چې څوک مني دا مشرکان دي د مشرکانو د پاره چې دا قول هغه پیش کو خو زه د توس دا خم دا 103 صفحه ده سماع الموتى ده په دې کې شیخ سرفراز صاحب در سلسله کی وای مونږ چې دا استشفاء یادو کنه وای دا مونږ کسی مقبول او برگزیده بندي کې کا واسطه ور سفارش ہوتی وای دا واسطه ده وای دا واسطه ده د شفاعت او دا یاد ساته په دې کتاب کې وای سماع الموتى کې شیخ سرفراز صاحب در وای دا واسطه ده او په دې ګلدسته توحید کې وای د مشرکانو طریقې واردات دا چې شرک به کو دا وی چې زب بالذات د مستقل نه غنم زي واسطه غنم دا د مشرکانو طریقې واردات داغه نه بعد ګوره زم ته د استشفاء قول کې ستاده د آیت کریمه کې بوی هم نشته چې ستاده استدلال د دینه تام شي دا زما سره تفسیر کشف الرحمن دی په دې کې د حدیث را نقل کړي د آیت دلان دی د بخاری میں جابر بن عبد الله سے نقل کی ہے جو شخص اذان سن کر یوں کہتا ہے اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقام محمودا الذي وعدته تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہوگی بزرگان دال پاز وای شفاعت به وشي بل خبره خود سو علماء ورته شرک لیکل او تاسو د علماء اقوال در نقل کړل خو چې کله خبر راشي دی دای کې شته حواله موجوده ده چې د محرم ادم مبي په منځ کې خبر را ترجیح محرم لې د دې له وجه زه له ترجیح ورکوم نو زم که شفاعت غواړي د شفاعت الله د نبی امید دي نو ګوره په دې باندې عمل وکړه د اذان جواب ورکو د الله نبی فرمایلی وای طالب شفاعت ملاویږي الله دې زموږ نصیب کړي د مسلم شریف حدیث هم دا شان راوړل دي وای تاسو کله جس طرح مؤذن کہتا اس طرح تم بھی کہہ دو داغین بعد اخر کې جو شخص میری اللہ تعالی سے وسیلہ طلب کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی زه موږ په دې طریقه باندې ان شاء الله روان یو الله به موږ د الله د نبی شفاعت راکړي اوس ګوره چې دی خو ګوره دا زما سره صارم المنکر په دې صارم المنکر کې دغه ته ګوره دلی کی وای عن علی ابن الحسین دا سوق دی دا زین العابدین دی رحمه الله الله دې رحم وکړي سلکی انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم یو سړی چې هغه براتلو د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې فرجه تا فيدخل في هغه ته داخلي دو فيدعو دعاء بكولا فنها وغمنكو او سي ګوره قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم
وای ګوره صحیح استدلال طریقې دا ګوره د قبر خوا کې د دعا نه منع کړی دی خو ګوره دې کې لګلاس کې د مولانا صاحب دا زما سره اکابر کا مسلک و مشرب دا ستاسو د شیخ عزیز الرحمن صاحب کتاب دی یہ کسی لکھی روضہ شریف پر عرض کر دیا کرو وہ خود بھی مدینہ شریف حاضر ہونے والے ہر شخص سے اپنا سلام عرض کرتے اور دعا اور توجہ کی درخواست کرتے دعا وکلا او دلته کې حضرت زین العابدین سے وہ فرمایل چې یو کس ما منع کړو چې په قبر د نبی صلی الله علیه وسلم راتل زم د الله د نبی د هغه نوسو په تابعداري کې روان یم په دې باندې ماته خوشالي ده شکر الحمدللہ بیلی کے گورے وہ اس کو فرمایا کہ جاؤ روضہ اقدس پر جا کر عرض کرو کہ میرے پاس اقامہ نہیں تاسوک دے دا اکابر کا مسلک و مشرب او داغه نه بدر حواله پیش کړ چې دی من فرمایلی و او بیا دغه حدیث په بل سند باندې راوړل وای بزرګان لا تتخذوا بيت عيدا فان تسليمكم يبلغني بیا دې بل دغه کوم راوړل لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم وحدان صرف 2 ټره نه واله خو چې کومه داوی لیکلي هغه کې مونږه باس کو ټیم نه نږدې دا داوا ده چې جواب داوره تر اوسه پورې د خپل پته نشته هغه په لیکلي موږ خبر دا پرېږ دوه باندې بحث نه کوو دویم نمبر پکار دا و چې خپل دغه عقیده باندې یو قطعي ثبوت قطعي دلیل راوړی چې رسول الله صم خبر مبارک ته ورتلل د دعا درخواست کول د شفاعت درخواست کول دا شرک دی تر اوسه پورې دغه سینم پیش کړی دی او قیامت کې صبح تک ان شاء الله دی نشه پیش کول پلان کې دا لیکلي پلان کې عبارتونه ګډوډول لغې غلط مطلبونه غسل جدا خبره ده دی بیا وی شیخ طیب صاحب خو لیکي چې د بهر نه سلام چې دی دعا ده نو دا سلام خو په حدیث کې دننه هم ثابت شو کنه هغه دعا د بهر نه مو شو دننه نه مو شو کوم څه کې زموږ بحث شروع دی بیا وی شیخ صاحب درس لیکلي شو به کرام او خپل وجد الکه ما چې پیش کو په کې امام مالک وو پاک مولا قاسم نانوتی وو پاک کې مولا ظفر موس دا دومره کابل دا ټول ته د صوفي کرام خیر انا لله و انا الیه راجعون دریم نمبر تعریف نو دا بس تا ویډیو په سلوګی ستا مخ کې هغه د مستحب په تعریف کې درې خبرې ذکر کړې وي یو پکې ما هم په سلف چې سلف واخو کړې وي او موږ ټول سلف اکابر فقها محدثین متکلمین دې ټول لیکلي اکابرین ته وبنتا تا تسخ کاریږي سلف او اکابر نه کاریږي امام مالک غونته کې خلک بیا راغی نه پس دی راغی وای واقع د بیا غلا ما پیش کړم نه دا او وای چې هغه زویب د بلر کې مونږ چې ګوره دلته کې په روایتو کې زو پرام غیر واستو بس ته پیش کوم او خو زو نشته ان شاء الله چې زو پرام غي ما د استحباب حکم لګولې د ټول په نسبت دی په فضایلو کې په مستحباتو کې زوب چې هغه مزر نه د خبره ځان سره یاد اوس درسته به حواله پیش ومه خو نه ما پیش کړم نه بیا راغی ابو رزم حدیث چې تا کوم پیش کوا زوید د بلر ګوره مونږ چې په حیات النبی کې دغه حدیث درته متواترات ثابت کړي دی یو ځل اول متواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غیر باصر التفدی باندې پنځل سوالې درته ما پیش کړي بیا په غیمه راځه بیا مونږ چې څه راغی پیغمبر کې وي عبارت پیش کو زر یو عبارت را لی بل دا ورته پته نه لګي زما دا وسره زویم سا و یرا شرط نه د قبولیت د قبر خاطر نو مونږ کله دا ویل مونږ خدای استحباب په درجه کې واغستله ته خدای چې سوي دې سوچو کا او دلیل یې سره وړو وای معنا عبد الله یقربونا الکه مونږ عبارت کو کا څورته هغه ته شفاعت درخواست کو دویم نمبر دا خو تام منل دی په ژوند کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتل د دعا درخواست کول تاسو په بیان نه جایز غنئ که جایز یې غنئ نو د معنا عبدهم لاندې کومه ته چې ته لاندې هغه راځي کله نه راځي بیا دا په کوم دلیل سره راځي ته ولک پر خپل ځان باندې جوړاو کې چې دا کوم څه سوي بیر دین په سلاغه مفتی محمود رحم الله لیکلی چې هغه کې د چا مدد کول صاحب اختیار ګڼل دی یو سیز مونږ نه وکړي مفتی محمود رحم الله عالم درته پیش کو بیا راغه ساری مونږ کې مونږ سے بیا دوسه په دې مسله کې د ټول امت نه په خلاف علامه ابن تیمیه رحم الله چې هغه مونږ احترام کو بیا د دې ګستاخی نه کو کافر ورته نه وایو البته تفرعات تشریعي په حالت د هیڅ کې طلاق نه واقع کیږي هغه د یو مجلس درې طلاق درې نه واقع کیږي د الله تعالی ذات صفاتو کې بل شروع د اهل سنت نه راغلي خلاف دي دغه په دې مسله کې اصحاب المنکی والا علامه الوسی او دې دا 3000 د امت نه په دې مسله کې خلاف تل خو غوي مرته شرک نه دی ویل چې کوم شرک وي چې قبر خواله راتل شفاعت درخواست کول دا د پنځبریانو د خوارجو د معتزله غونډه کې هغه نظریه چې په امت کې ربل چا دا و بیر دې نه پس راغی وای لا تتخذوا قبر عيدا ممکن ویل لا تتخذوا قبر عيدا دې مسلې ته دا وې سمونه دا وري سره د دلایل سره خلک بدر پچ خان دي بیا وای به سند خبره التم نقل بیا وای ازاروی ابراهيم الله ورته ویل چې قبر تور شو دې زمای خامش ورشه کنه درخواست وکړه توسل الله سره زمای خامش د الله نو غوښتل د الله ندي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې قبر ګډوډو ما بیا دغه نه پس دی راغی و یره دا شرک دی دا ستا مشر لیکلی دی شیخ القرآن مولانا محمد طاهر
پنځپیر رحمت الله علیه کې حیات او خدمات مصدم میا محمد الیاس صاحب صفحه 307 کې ګری وای مولانا حسین علی صاحب رحم الله دا مسائل چې کوم استشفاء عند قبر النبی سماع عند القبر وغیرہ فروعات میں جزوی اختلافات سمجھتے ہیں او دی وای شرک دی وستا مشر صحیح دی که ته صحیح یې پته نه لګي بیا د سلام په مسله کې اقامت البرهان هم لیکي چې دغه دعا د دنه نه جواب هم ملاويږي ظاهر ته دی لیکي بلکې ظاهرین کا سلام سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے اگر ظاهر لفظ مرغه نور زت خو مکه خبره کوم نه اے مونږ چې بیا زمستانه مطالبه ده په خپل داو باندې یو دلیل چې نبی سم قبر خوا تراتل په ژوند یا بعد الوفات او التر دعا درخواست کول دا شرک دی قطعی ثبوت قطعی دلیل څنګه شرک ویل د مناظرې تر اخره پورې به غواړم خو دغه ګډوډواله به کې د جلن بکار اخل ان شاء الله یو دلیل به پیش نکړي زرا اعظم دین پس دریم دلیل تا دا مسلم شریف دی زماستر جلد 2 صفحه نمبر 268 دے حدیث نقل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتيت في روایت حداب مررت على موسى ليله اسري عند الكثيب الاحمر دا معراج پشپ باندې زره سرو شغو د تیرکی په خوا باندې موسی علیہ السلام په قبر تیر شو مې د زمکه په خوا کې او هو قائم يصلي في قبري هغه په خپل قبر کې ولاړ مونږ کو ګوره مونږ چې د انبیای کرامو عند القبر سما اتفاقی مسله درسته به پیش کوم بیا د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې څنګه چې د غنو حدیثونو ثابت دي په قبر او برزخ کې انبیای کرام منظم کوي هر کله چې منځ وغیرہ دا عبادت په قبر کې ثابت شو نو په دغه کې دعاګانې دي پر منځ کې نو د مستشفی لپاره د شفاعت درخواست کول په طریقه اوله سره ثابت شو سلورم نمبر دلیل پیش کوم ولې مسند البازار جلد 10 او 9 د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حیاتی خیر لكم زما ژوند دنیوي ظاهري غوړه ده تاسو لپاره تحدثون ونحدث لكم تاسو ما خپل حالات بیانوي تاسو ته بیانو وفاتي خیر لكم زما دنیا نه تګم غوړه ده تو رضو علی اعمالکم تاسو اعمال ما پیش کی فما رايت من خير حمدت الله عليه زج خیر احلات وګورم نو زبد الله حمد بیانو وما رايت من شر استغفرت الله لكم زج امت مجموعي بد حالات وګورم زبد الله نه بخنه غواړم اے حق سس په صحیح مرفوع اولان دي سلیکی واورده الهيثمي في مجمع وقال رواه البزار ورجال الصحيح اے د بخاری سند دی بالکل بدی کې باس نشته دغه رنګ مونږ په برزخی ژوند کې دغه ثابت شو د په صحیح مرفوع حدیث سره 5 نمبر دلیل دا ما سره مونږ تفسیر قرطبی دی جلد 6 نمبر 439 عن علي رضي خليفه راشد علي فرمای قال قدم علينا عربي بعد ما دفننا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے خلیفہ راشد څوې د صحابه زمانه ده ویو مونږ نبی علیہ السلام دفن کو یو کس صحابي راغی بسلاس دی یې درې ورځې تیر شوې د نبی سم دفن کولو فلما بنفسي على قبر رسول الله بل ځان نبی علیہ السلام قبر باندې راوګرځي دا خبيان دلاسا وحصل راسي من تراب فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك وعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما انزل الله چې کوم قران نازل کړی دا غي استدلال کوي ولو انهم ظلموا انفسهم وقد ظلمت نفسي ما په خپل ځان باندې ظلم کړی وجدتك او زه تا تراغلم تستغفر لجد زمان پر بخنه وغوړي فنودي من قبر انه قد غفر لك आवाज ورته راغی بخنه شوې ده تا اے دا خلیفہ راشد دی د صحابه دور دی د رسول الله سم قبر تراغله دی قبر الفاظم پکې دی قبر د رسول الله سم تراغه د خلیفہ راشد مجددین پسم کې مونږ سم چل ول کوي چې پلان کې لیکلي پلان کې دا خالص د جلی عوام په دې باندې فیصله کوي او دغه دا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحم الله په سبب نمبر 517 معرب کې منقل کوي حضرت علی کرم الله وجهه نے فرمایا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس گر گیا اور زار و قطار روتے ہوئے آیت مذکورہ کے حوالے دے کر عرض کیا دا آیات ہوا کہ اللہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ اگر گنہگار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کی جواب میں روز اقدس کے اندر سے آواز آئی قد غفر لك یعنی مغفرت کر دی گئی بحری محیط په حوالے سره نقل کړي اوس مولوی صاحب مفتی شفیع صاحب دی کوم الفاظ چې ما دا وکړي لیکلي اق الفاظ سره استدلال کوي توبه واسه په داسې باندې باندې کې نور چل ول نه کی ام دقه د تاسو سند دی او وی شیخ حسین صاحب په کې دا لیکلي په تخو غیله په زور تزاد ثابت دی شیخ الانی صاحب په کتابونو کې تزادات ثابت دي راغلي ظالم د خپل سند دفاع نشي کولای په زور باندې مشرک ثابت دي دلته دا تحریرات د نیکنه د انکار مکوونه اگلی کی په صفحه نمبر 396 کې عن علی رضی الله بعد ما دفن صلى الله عليه وسلم رستلاغ نسمه اسم دفن کړ جاء عربین فقال رسول جئتك تستغفر لي الى فنودي من قبر الشريف قد غفر لك
ام دک الفاظ راغلي زه تا ته راغلم ستا قبر مبارک ته راغلی مولا حسین علي صاحب رحم الله هم نقل کوي مکتبونه ستاسو پنځپیرانو چاپ کړی دی بغیر د نکیر نه همدغه رنګ زمونږ صاحب دلیل نمبر 6 دا زما سره اعلان سنن علامه عثماني چې دا دی علماء دیوبند کتاب دی رحناف کتاب دی علامه زبر طبری صغیر کې منل شوی جلد صفحه نمبر 498 دے نقل کی وقد صح آیات نقل کی په تور د استدلال راوړي د استشفاء لپاره ان ابي ايوب الانصاري په صحیح طریقې سره راغلی دی ايوب الانصاري انه قال لمن كان راغلی قبر خواته ورته پنځپیرانو بشن خبره چا وکړه چې ته سګي دو ورته ویل وزع وجهه على القبر د خپل مخه په قبر مبارک کې خو د نبی رسول الله پر انما جئت رسول الله صلی الله علیه وسلم زر نبی علیہ السلام لراغلم ولم آت اللبن والحجر زګټي یا خخت لنیم راغله د پنځپیرانو غونته چې دا ګټه یا خخت غني زر رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله کما سیتی بسبب ان حکم الایت بیرغه پسند نقل کوي دا مولوی صاحب علامه عثماني عظیم محدث دغه د استدلال لپاره په استشفاء باندې نقل کوي وم نمبر مولوی صاحب زر اعظم مصنف دی اے مولوی صاحب دلایل برسته ذکر کوم شپږ دلایل می ذکر کړل مخکې به ان شاء الله دلایل انبار زما وګوري چل والمکتوب اکابر دی قسم دی کوم عبارت چې پیش کوي یو عبارت هم سره موضوع سره تعلق نه ساتي یو آیات یو حدیث دغه سره راوړه چې باقي کې د رسول الله صم قبر مبارک ته راتلل د دعا درخواست کول دا شرک دی ان شاء الله زما چیلنج د دنیا پنځپیریت تو پیش به نکي ان شاء الله عبادت والا د آیاتونه م پیش کوو مولوی صاحب په نو ستاسو نشته قبر خواته راتلل دعا درخواست کول بدل کې بس